باب اسباغ الوضوء بعد په بیان د دې چې پورا او دس کول. وقال ابن عمر اسباغ الوضوء الانقاء. عبد الله ابن عمر جن هوی دا او دس پورواله دار چې اندامونه صفا کول. نو په دې وجه باندې دا حدیث دلته راوړو چې او دس پورا کول، پورا او دس کول په دې سره هغه ثواب دا او داسه ملاویږي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد رضي الله عنه روایت دی چې یقینا د أسامة رضي الله عنه اوریدلی دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دفع رسول الله صلی الله علیه وسلم من عرفه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات نه راکوشو حتی اذا کان بالشعب تر دې چې نبی علیہ السلام په لاره کې یو درې ته راورسېدو نزله. نو چې هغه درې ته راورسېدو نو سورلی نه راکوشو، نزله د سورلی نه راکوشو. فباله نو په دې وخت کې تشې میتیازې وکړي. ثم توضأ اودسې وکړو ولم یسبغ الوضوء او پورا اودسې کامل اودسې ونه کړو. فقلت الصلاة یا رسول الله، ما ویل د مانځه وخت دی د الله رسول الله صلی الله علیه وسلم. فقال نبی علیہ السلام الصلاة امامک، مونځ ستا مخکې دی، یعنې د مزدلفې کې به مونځ ادا کوو. فرکبه سور شو نبی علیہ السلام په سورلی باندې. فلما جاء المزدلفه، کله چې راغی مزدلفې ته چې راغی نزله کوشو. فتوضأ اودسې وکړو فاسبغ الوضوء، نو اودسې پوره اودس وکړو. ثم اقیمت الصلاة، به د مانځه اقامت وشو. فصلى المغرب، د ماښام مونځ نبی علیہ السلام وکړو. ثم اناخ، او به هر انسان خپل اوښ په خپل ځای کې کېناو. ثم اناخ یعنې کېناو. کل انسان، هر انسان بعیره خپل اوښ په منزله یعنې خپل ځای کې هغه اوښ کېناو. ثم قیمت العشاء، به د ماخوستن د مانځه لپاره اقامت وشو. فصلی د ماخوستن مونځ یې وکړو نبی علیہ السلام. ولم یصلی بینهما، او د دې دواړو مونځونو کې بل مونځ ونه کړو. دواړه مونځونه وکړلو او سنت یا نفل په دې په منځ کې نه دي کلي. نو دلیل به دی چې جمع بین الصلاتین کې هغه په منځ کې هغه سنت نه دي شوي. مزدلفه کې د ماښام او د ماخوستن مونځ چې کله یو ځای وشي نو په دغه کې یعنې دغه سنت او نفل نبی علیہ السلام نه دي کلي. او دا حکم په سفر کې او په باران او مرض کې هم دی. کله چې سړی د یو عذر د وجې نه جمع بین الصلاتین کوي نو په دې کې یعنی د ویترو ذکر راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم یعنی ویتر کړي دي، د هغې ذکر ثبوت کې شته دی چې ماخوستن یې وکړه. په هغه وخت کې مو څه شی کولی جمع بین صلاتین نه وروسته څه ویتر هم وکړي چې کله باراني یا مرضي یا سفري. نو ویترو ذکر راغلی خو د سنتو د نفلو ذکر نه دی راغلی، ځکه جمع بین الصلاتین هم وایي دې ته چې په دوه مونځونه راجمع کول. نبی علیہ السلام په مزدلفه کې د ماښام او ماخوستن مونځ کلی دی او د دې په منځ کې سنت او نفل نه دي کلي. نو په دې کې د حدیث مقصد دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم پورا اودس کلی دی. او دا مسله هم پکې ده چې د ماښام او د ماخوستن مونځ یو ځای وشي، که په سفر کې هم دا حکم دی، که په باران کې هم دا حکم دی چې د هغې په منځ کې سنت یا نفل مونځ هغه ونه شي، دا جایز دی.